علامہ اقبال فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نن مونږ نوجوان خپل دا پرسنالټي ښایي، دا ځان ته دا تکړه وایي چې درې څلورو تور سارو د خویندو د چا خویندو لوڼو نمبر وي ورسره او ګانټو په ګانټو غږېږي. دا زمونږ معاشره نن انګریز مونږ دې ځي ته راوستلو. مسلمان دا نه دی، مسلمان هغه دی چې یو نوجوان روان شو، دومره جهاد وکړلو، دومره د الله په لار کې تبلیغ وکړلو چې داسې مقام تر ورسېدو چې هلته ځمکه ختمه شوه، دل دل و خټه وه. وایي یا ربه زما خپې نه دي ستړې شوې، خو ستا ځمکه ختمه شوه، ما حوصلې نه دي ختمې شوې، ستا ځمکه ختمه شوه. دا مسلمانو حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله علیه هندوستان ته راغی، په 1 کروڑ باندې یو کرامت باندې 90 لاک خلک مسلمان کړل. دا مسلمانو یو وخت داسې و چې کافران له مسلمانو نه دومره یارېده، بچو ته به یې سملی که نه مسلمان راځي خوریم. نن مسلمان کم ځي تر ورسېدو، نن مسلمان کم ځي تر ورسېدو. زمونږ جوماتونه څه حال دی؟ ها سحر مونځ کې څوک وي؟ تاسو خپله سوچ وکړئ. دا زه بار بار وایم، عذر دی، دا یوه ورځ دی عذر دی، جومات ته رانغې. قرآن کې الله فرمایي ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوونکو سره رکوع کوئ، جمع سره مونځ کول واجب دی. ګناهګار یوه ورځ خو نه دی چې ته راشې، زه یوه ورځ دی عذر دی، یوه هفته دی عذر دی، یوه میاشت دی عذر دی. ها دلته خو 40 کاله تیر شو، ګیرې سپینې شوې، خو زمونږ دا عذر ختم نه شو. دی به سهار د خره په شان پروت وي، سهار به دی هم سکول ته 8 بجې منډې وهي، مخ په ومینځي، هندو به هم وهي، هغه هندو هم خپل دین سره وفا کوي، ودرېږي بد ته. ته خو رب کور ته رانغې، تا خو اودس خو نه کړو، او دا غواړي چې رب ماله روزي زیاته راکړي، دا غواړي چې الله مانه بیماری لرې کړي. تا کومه وکړله؟ تا رب ته څه ورکړل؟ چا کم ښځې تر باندې ایښودی دی هغه هم صحیح نشي ادا کولی. ما عزتمندو نن صرف او صرف مسلمانوں کی یو رسم پاتې